السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ خبره کوو د کووډ 19 یا د کرونا د کوم صورتحال پیدا شوی دی په پاکستان کې چې د هغې پرسنټیج چې دی په هغې کې اضافه شوې ده. کم ایوریج پرسنټیج چې ښیي یا د هغې د زیاتېدو شرح چې کم ښیي هغه د 12 نه واله تقریبا د 25% پورې دغه ریشو روانه ده. دا ډېر الارمینګ سچویشن دی. دې ته موږ په څه حالاتو باندې ومو په یو زاویې باندې ومو تصریح بخش ورته نه شوی دی. د روزانه په بنیاد باندې خلک چې دي هغه مړه کېږي، بلکې د 13 جون یا د مئی او د جون او د اپریل چې موږ کوم ډیټا ګورو او موازنه یې کوو په دې کې تقریبا 300% چې دي اضافه شوې ده. د بدقسمتۍ نه بیا د پاکستان چې کوم 4 صوبې دي په هغې کې خیبر پښتونخوا چې ده دا بالکل د دې په ضد کې ده. تر اوسه پورې خلک چې دي هغه د SOPs خیال نه ساتي، په هغې باندې عمل نه کوي. حکومت د سمارټ لاک ډاون نه بعد د دې خبرې جایزه اخلي چې که دغه صورتحال روان یا د مړو یا د کیسونو دغه شمیره روان وي، نو د هغې په نتیجه کې د مکمل لاک ډاون چې دی آپشن چې دی هغه زیر غور دی. تاسو وکتل چې د اختر دپاره پرونه یو اعلامیه چې ده هغه د لاک ډاون هغه مخې ته راغله. د صوبایي حکومت دغه ډیسیژن چې دی دا بر وخت هم دی، دا د وخت ضرورت هم دی او دا د هغې مجبوري هم ده. د دغه اعلامیې مطابق به د 8 تاریخ نه واله د 14 پورې په خیبر پښتونخوا کې په غټو ښارونو کې خصوصا به لاک ډاون وي. دغه رنګې موږ وکتل چې دغه اعلامیې دویمه چې کوم حصه ده هغه دا ده چې خلک به د مخکې چې به کوم عید سټارز لګېدل یا د چاند رات چې کوم دلته کې یو روایت په پاکستان کې په ساوث ایشیا کې په هغې باندې به هم پابندي وي. د دوایانو نه یا د خوراک څښاک د سامان نه علاوه به ټول دوکانونه چې دي هغه به بند وي. بیا د صوبایي د یوې صوبې نه بلې صوبې ته چې کوم ترانسپورټ دی هغه به هم بند وي. بیا په دغه سلسله کې موږ دا وکتل چې یو طرف ته د پېښور سمیت په بعضې ښارونو کې د هفتې او د اتوار په ورځ باندې لاک ډاون وي یا ترانسپورټ چې د هغه اجازت نه وي. دغه رنګې پرون په اعلامیه دا هم راغله چې کوم د پېښور له ټول نه غټه منصوبه چې کوم ده موږ چې BRT ورته وایو، د BRT بسونه چې دي هغې به هم د هفتې او د اتوار په ورځ باندې سفر به نه کوي یا کوم پروسس چې کوم دی د هغې حصه به نه وي. په دغه صورتحال کې که موږ ګورو نو پکار دا ده چې موږ د مردان چې کوم صورتحال موږ ته مخته راغی چې 50+ د هغې ریش وتلی وه. بیا بعضې نور ښارونه چې دي هغه ډېر زیات خطرناک دي، هغه اپس ډاون پکې راځي. خو مجموعي طور نه د کیسونو تعداد چې دی په هغې کې تقریبا 200-300% چې اضافه شوې ده. د مړو تعداد چې دی په هغې کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. خیبر پښتونخوا د آبادۍ په لحاظ سره درېیمه صوبه ده، خو دلته کې چې کوم شمېره ده د مړو یا د فعال کیسونو هغه ډېره زیاته ده. پکار ده چې موږ په دغه نوي صورتحال کې د خپلو ذموارو احساس وکړو، د هغې سره سره د لاک ډاون یا د SOPs چې کوم شرایط راځي په هغې باندې هم عمل درآمد وکړو. او په دغه د کوم اعلامیه چې راغلې ده د اختر دپاره یا د 8 تاریخ نه واله د 14 تاریخه پورې چې کوم شیډول ورکړی، کوم پابندیانې چې لګولې دي، کوم شرایط چې وضع کړي دي، نو د دې یوه بله فایده دا هم ده چې خلک به د غیر ضروري اخراجاتو نه یا د شاپینګ نه د هغې باندې چې کوم خرچه راځي د هغې نه به هم بچ شي. تاسو ته پته ده چې په دې دوران کې دا کال یو نیم کال چې کوم تیر شو په دې کې الریډي خلک د معاشي یا د مالي ستونزو سره چې دي د مشکلاتو سره مخ دي، بېروزګاري هم ده، ګرانۍ هم دی. نو د دغې که یو طرف ته به موږ خپل ځان محفوظ وساتو، د دغه فیصلې په نتیجه کې د بل طرف ته زموږ غیر ضروري اخراجات چې دي هغې کې به کم راشي. ډېره زیاته مننه.